السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ انیس احمد صاحب څنګه سیاتم خدای جوړ یا خوشاله الله په زندګۍ کې برکت واچو. مولوی صاحب ما د شیخ صاحب د شهادت په شپه باندې یو خوب لیدلی خو بس ویلې مې نشو همت مې کېدی نشو. نو خوب ډېر عجیب و جی د شیخ صاحب د شهادت په شپه باندې ما خوب ولیده چې زه او تاسو مونږ دواړه دا شیخ صاحب ته مخامخ ناست یو او شیخ صاحب د بخاري شریف مطالعه کوي. تاسو ماته ووایئ چې عبید الله مولوي صاحب تاسو اباجان تاسو خپل والد صاحب یادو شیخ صاحب رحمه الله تاسو ماته ووایئ چې تاسو اباجان مالش او چاپی باندې بلد کړی دی دغې عادي کړی دی او شیخ صاحب فرمایي چې عبید الله په کوم خلوص او محبت سره او مهارت سره مالش او چاپی کوي دغې مثال نشته دی. نو بیا تاسو ماته ووایئ نو مهرباني وکړئ تاسو لاړ شئ او د شیخ صاحب سر او بدن دا لږ مالش کې او چاپی کې. نو په دغه وخت کې شیخ صاحب ما طرف ته وکتل او په خندا شو او راته ویل عبید الله پوه شو که زه درته هم ووایم. نو ما ورته وویل چې پوه شوم. زه سر ورغلم او کېناستم ورته د شیخ صاحب سر مالش کول مې شروع کړل. چې کله ما د شیخ صاحب سر مالش کول نو ما ولیدل چې زینت الشهدا شیخ الحدیث رحمه الله هغوی چې دی نو بخاري شریف کې د کتاب الجهاد مطالعه کوي. زه ډېر زیات حیران شوم چې د کال ابتدایي ایام دي ابتدایي ورځې دي په دې ورځو کې خو شیخ صاحب کتاب الایمان پړاوي. نو ډېر انتهایی حیران شوم. نو ما ته تپوس وکړو چې شیخ صاحب دا خو د کال ابتدایي ورځې دي او تاسو به کتاب الایمان په دې ورځ کې پړاوه کتاب الجهاد په نه پړاوه دا تاسو د کال اخیر ورځ کې پړاوه. نو شیخ صاحب رحمه الله دا راته وفرمیل او ځکه چې زه به سبا له کتاب الجهاد پړاوم نو په دې وجه باندې کتاب الجهاد مطالعه کړم. چې کله شیخ صاحب دا خبره وکړله زما اچانک د شیخ صاحب چې دی نو په دې مسواک ګوته باندې نظر شو چې هغه خپله مسواک ګوته د شهادت دا ګوته دی ایښې وه باب تمني شهادت په دې باندې ایښې وه. نو هم زه حیران شم چې شیخ صاحب په کتاب الجهاد کې صرف دا باب ولې نور کتاب الجهاد ټول وای نه پړاوه او صرف دې باب نه به شروع کوي. په دغه سوچ کې وم چې استاد محترم یعنی شیخ صاحب راته وایي چې عبید الله مولوي صاحب ما نه دا تپوس نه کوي چې باب تمني شهاده دا زه ولې پړاوم. نو ما ورته وی شیخ صاحب زه همدغه سوچ کوم همدغه سوال کول غواړم چې تاسو دا صرف ولې پړاوه. نو شیخ صاحب هغه راته وفرمیل چې د نبي علیه الصلاة والسلام د طرف نه یو قاصد راغلی یو استازی راغلی او هغه قاصد د نبی علیه الصلاة والسلام ماته عرض وکړو ماته وفرمیل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې لاړ شه زینت المحدثین شیخ ادریس صاحب ته ووایه چې سبا له د نهې په ورځ باندې سحر به تاسو د بدر او د احد صحابه او شهادو ته به تاسو بخاري شریف پړاوه او په بخاري شریف کې به کتاب الجهاد پړاوه او کتاب الجهاد کې به بیا تاسو باب تمني شهادت دا پړاوه. نو بیا ته فرمایل چې تاسو ته پته لګي چې هغه قاصد د نبی علیه الصلاة والسلام څوک و. نو ما په حیرانتیا سره ورته ویل چې شیخ صاحب څوک د رسول الله مبارک علیه السلام قاصد. نو استاد محترم راته فرمایل چې هغه سید الشهداء اسد الله ورسوله حمزه رضی الله عنه و. چې دا مورد یو عجیبه غونتې خوشبويي ما محسوسه کړه ډېر زبردست خوشبويي وه. شیخ صاحب نه ما تپوس وکړو چې حضرت دا خوشبويي ډېره انتهایی عجیبه زه محسوسوم. نو شیخ صاحب په خندا شو راته چې بچې دا د شهادت خوشبو ده. نو ما فورا ته سوال وکړ شیخ صاحب د چا شهادت. نو شیخ صاحب راته وویل چې سبا له د درس نه بعد به درته وایم او بیا بخاري شریف خو مطالعه کوی په لاس کې او ترمذي شریف دا ورسره چې دی نو په میز باندې پروت و دقه دواړه راواخیستل بخاري شریف او ترمذي شریف او هغې تاسو ته په لاس کې درکړل او تاسو وایي چې شیخ انیس احمد مولوي صاحب تاسو چې دا دواړه کتابونه واخلئ. نو په دغه دوران کې زما یو وړه ماشومه ده د 2 کالو لور مې ده هغه په ژړا شوله د خوب نه راپاڅېد نو هغې په ژړا سره زه د خوب نه رابیدار شوم. بهر ته راووتم ما اودس به وکړم لږ او تهجد به وکړو. نو چې څنګه بهر ته راووتو نو سهار اذانونه دا شروع شوي وو. د مونځ نه بعد بیا زما پیریډ دا قبل از وقت او وختي چې نو زما سبقونه نو د نهې په ورځ یعنې 5 مۍ باندې چې کله سهار زه د درس نه فارغ شم نو ما وی چې زه ځمه او زیرت المحدثین استاد محترم ته دا خوب ویم چې شیخ صاحب ما داسې خوب لیدلی دی. زه را روان شوم د کور نه او خپل کتابونه مې دلته کې چې د معهد کې کېښودل. دې کې زما اوښې دی مولانا یونس صاحب د جلو هغه ما ته رنګ وکړه راته وایي هلکه شیخ صاحب شهید شوی دی. موږ ته چا ټلیفون وکړو چې شیخ صاحب شهید شوی دی. نو ما ورته یاره ما ته خو پته نه لګي تاسو ته څه ووي. هغې راته چې ملګري راته وایي چې شیخ صاحب شهید شوی دی. نو ما ورته ما ته پته نه لګي زه معلومات کوم بیا ته وایم. بیا ما حمید الله خان بۍ ته رنګ وکړه نو هغه راته وایي چې اوسه پورې لا کنفرم نه ده. بس بیا زما زړه صبر نه شو او بس په منډه منډه باندې ستاسو کور طرف ته درغلم
چلته ورسېدل نو بزرګونو خلک ولاړ وو. بس بیا زه پوه شوم چې زینت المحدثین شیخ الحدیث رحمه الله هغه جنت ته رسېدلی دی. د بدر او د احد صحابه او شهداو ته به اوس باب تمني شهادت درس کې هغې کې به مشغول وي. ما ته د خپل خوب تعبیر هم بس بیا معلوم شو چې شیخ صاحب د درس نه بعد به ته وایم چې د شهادت د خوشبو د چا ده. د درس نه بعد مراد دا و چې یاره د شهید کېدو نه بعد به ته پته ولګي چې ای عبید الله د خوشبو زما د شهادت خوشبو. او په دویمه ورځ باندې چې کله بیا حسن جان مولانا حسن جان صاحب چې دی نو د نعماني محتمم کله تاسو ته بخاري شریف او ترمذي شریف دا ډول کتابونه د شیخ صاحب درکړ نو هغه تعبیر مې ذهن کې چې دغه راغی چې یاره شیخ صاحب اخیره کې بخاري شریف او ترمذي شریف تاسو ته په لاس کې درکړ نو هغې همدغه تعبیر دی چې ای زما بچیا شیخ صاحب یعنی شیخ انیس احمد صاحب دغه ډول کتابونه د ما نه پس به دا تاسو پړوه. مولوي صاحب دا خوب مې لیدو ما کې دونه همت ونه چې تاسو ته مخامخ شم او تاسو ته دا خوب بیان کړم. الله مې عزتمن لره، الله مو خوشحاله لره.